بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شایم او د یو نوې پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، نن یو منفرد پروګرام مونږ راوړی دی. منفرد په دې وجه چې مونږ سټوډیو ته اکثر سیاسي او سماجی کسان راوړو او دلته کې د هغه شخصیاتو انټرویو کوو. نن منفرد پروګرام په دې وجه دی چې صحافت یو داسې شعبه ده چې دا صحافي چې وي د په سیاست باندې هم نظر ساتي، په سماجی کارونه چې کم کیږي په هغه هم نظر ساتي، او د دې سره سره د په هر طبقه باندې، په هر ډپارټمنټ باندې او د علاقې په ټولو عوام باندې نظر وي او خپل علاقه چې دغه د نظر لاندې ساتي. نو په دغه وجه باندې د تعلق د هر شوبې سره، د صحافي تعلق چې هغه د هر شوبې سره کېدی شي. تحصیل بریکوټ خبره کوو. په تحصیل بریکوټ کې چې کله د صحافت خبره راشي نو دلته ذهن ته د ټولو نمخ کې یو نوم راځي او هغه د سهیل باچا. هر کله چې تحصیل بریکوټ کې سواقعات شي یا هر څه خبره چې نو هر سړی موبایل ګوري چې سهیل باچا سور کړی. نن زموږ سره هغوی ملمه دي د سهیل باچا تعلق چې کم دی هغه د مختلف اخباراتو سره هم دی. دوی د ټیویانو سره هم وختن په وختن کار کړی دی او خپل سوشل میډیا چې کم دی چینل هغه هم چلای. موجوده چې کم دی هغوی د بریکوټ پریس کلب صدر هم دی. د دې سره سره چې کم دی هغوی د مختلف صحافي چې کم تنظیمونه دي داغي کې هم عہدیدار دي. زموږ خوش قسمتي ده چې نن صدر صاحب موږ له وخت راکړی دی او زموږ په پروګرام کې زموږ ملمه دی. صدر صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو او ډیره مننه چې موږ له ټایم راغلو. مظفر شاه باچا او شهاب خان تاسو د ټیم ډیر شکرګزار یم د MP نیوز او خصوصا تاسو دا پروګرام ګورم د علاقې چې کوم سیاسي خلک راځي نو یو خو پبلک ته دا غوي هغه میسج چې دا په خاطر قولاندې شي. نو تاسو ډیره مننه، شکریا، آباد اوسئ. صدر صاحب اولنۍ پوښتنه مې درنه دی چې صحافت په تحصیل بریکوټ کې تاسو صحافت کوئ، د ډیر وخت نه کوئ. مونږ تاسو ته کتلی دي او تاسو نو مزده کړی دي او چونکه مونږ خو د صحافت سره تعلق نشته، مونږ خو هغه خپل سوشل میډیا باندې دا کوو. خو تاسو نو مونږ زده کړی دي. په تحصیل بریکوټ کې تاسو د ډیر وخت نه صحافت کوئ. په تحصیل بریکوټ کې صحافت څومره آسان دی او څومره ګران دی؟ مظفر شاه کوم وګورو نو زموږ ملک چې پاکستان او بیا زموږ صوبه خیبر پختونخوا او بیا سوات چې دا د پوره دنیا د توجه مرکز دی او بیا د پوره ملک ټورست چې دی هغه سوات ته راځي په چکر. نو زموږ خوش قسمتي دا ده چې د هغې لاولني د هغوی مهمان نوازي چې دا په بریکوټ چون کې تیریږي دا د سوات ګیټ وی ده. بیا زمونږ د مختلف دریو ډسټریکټونو سره باونډري لګېدلې چې په هغې کې دیر دی، په هغې کې بونیر دی او د تاني ایجنسۍ نه چې کوم موږ ته د لنډاکي په چیک پوینټ باندې انټري کېږي نو بریکوټ دی. نو په بریکوټ کې خو مجموعي دلته کې د صحافتي اکټیویټیز چې ول نو هغه د 1972 کې چې د بریکوټ پریس کلب چې دی هغه په وجود کې راغله چې باغې کې اوس هم سملګري چې دی په سعودي عرب کې دی، په لکه فضل مولا خان دی هغه دلته د زموږ سره سرپرستي اعلی دی. د دې بنیاد دوی خو دی او نن د خوش قسمتۍ نه زګورم په سوشل میډیا یا په مختلف اخباراتو کې چې د بریکوټ کې کم کسان ورکینګ جرنالست دي هغه کوشش دا کوي چې رنګ د بریکوټ ښکلاګانې وښیو. د بریکوټ بیا دلته کې موږ ته د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دلته هغه آثار پخواني موجود دي چې په هغې کې که موږ وګورو د نجګرام په سیمه کې یوه داسې زړه دنیا راښکاره شوې ده چې هغې ته به د پوره دنیا نه علم له خلک راتلل. بیا که موږ د بازیره وجود وګورو، د بازیره کنډراتو نه چې کوم میسج موږ ته راځي، بیا دلته اوس ریسنټلی یو مندر چې دی هغه د ایټالین حکومت په کوششونو باندې راښکاره شوی دی. نو د هغې نه دې اثارو نه دا پته لګي چې دلته کې یو ډېر لوی د هغه وخت د هغه خلکو یو مذهبي دور چې دغه تیر شوی دی او هغه دور چې ونو هغه د ایجوکیشن د علم نه خالی نه او هغه چې و په هغې کې یو لوی علم او دغه پټو نو مونږ چونکې په بریکوټ کې که میډیا کوو نو مونږ ډېر په ښه ماحول کې کوو. یا دلته چې کومه انتظامیه ده نو د هغو سره زمونږ ریلیشن ډېر زیات ښه دي او کله چې ستا د ریاست سره ریلیشن ښه او تو ریاست مضبوطې نو تا ته به مشکلات نه یو خبر ورکول دي، یو خو انټي ریاست کار کول دي. نو دغه خو مونږ نه کوو
ولې چې دا اول زموږ ملک دی بیا چې موږ په دې وطن کې یا په دې بریکوټ کې نو موږ په پر امن ماحول کې نو صحافت کوو دلته شکر الحمدلله چې کوم ملګری دی هغه په ښه طریقه روان دي او کوم ته چې په وخت سي مسلې راغلي دي دا غو سره موږ ولاړ مو او بریکوټ پریس کلب چې د ورکینګ جرنالستانو یو کور دی هغه کې موږ ټیم په ټیم کوششونه کوو چې صحافیانو ته دا غوي د پلاو بهبود سره سکار وشي ټیک به حیثیت بریکوټ پریس کلب صدر چونکه تاسو یو پیرنه خو زما د معلوماتو مطابق تاسو درې سلور پیرې چې کوم نه د بریکوټ پریس کلب صدر هم پاتې شوی د دې د صحافیانو لپاره یا کوم چې ورکینګ جرنالست دی وس یا نوی چې څوک راځي بریکوټ کې خپل کار کوي بر تحصیلي بریکوټ کې نو تاسو چونکه تعلق د مخکې تنظیمونو سره هم دی بیا تاسو د بریکوټ پریس کلب صدر مخکې پاتې شوی وسوم صدر نو دغه صحافیانو لپاره تاسو څه کړی دي مظفر شاه کوم وګورو نو په تیر ټینور کې چې دینو بریکوټ پریس کلب چونکی په کم د صوبې محکمه اطلاعات دي نو دا وخت بریکوټ چې دی هغه په A کیټګری کې دا غوي په ډاکومېنټس کې راغلي دی بل بریکوټ پریس کلب رجسټریشن چې دی هغه مونږ کړی دی د دې سره د صحافیانو چې کم درپېش مسایلو باغې کې مونږ کردار لوبولې دی یا زموږ د ملګرو چې دینو داسې میډیکل مسلې راغلي دي یا هغوی ته نورې ستونزې راغلي دي نو بریکوټ پریس کلب په دې کې وختن په وختن خپل کردار لوبولی دی خو دا وختي لږ چې دینو مونږ بار افروچ کوو صوبایي حکومت ته او دغه ادارو ته چې یاره دا وختي بریکوټ پریس کلب په یو بحران کې دی یوازې بریکوټ پریس کلب نه اوورآل که مونږ وګورو نو څومره چې په زه به د ملک په سطحه ووایم ولې چې دا وختي که د اسلام آباد پریس کلب مونږ وګورو دا وختي مونږ نورې وګورو نو ټول په یو بحران سره مخامخ دي خو امید دا دی چې زموږ د خیبر پښتونخوا کوم چیف منسټر دی هغه ډېر اورېدو والا کس دی او هغه نه مونږ دا تمه لرو چې یاره بریکوټ پریس کلب ته چې دی سنه ګرانټ چې دی هغه جاري کړي ولې چې دا دلته کې کم د سوات یونیورسټۍ نه د ملکم یونیورسټۍ نه کم د جرنالیزم ډپارټمنټ نه فارغ شوي کم نوي ملګري مونږ ته راغلي دي نو هغوی ته به هم یو ګراوند میلاو شي او د بریکوټ پریس کلب دغه بیلډینګ دغه وجود چې دی هغه به مزید مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې دی نو د سوات په امن کې د سوات په ټوریزم کې د سوات په ترقۍ کې خپل یو لوی کردار لوبولی شي چې کله دغه دوی ته دغه فورم وسي صدر صاحب به حیثیت یو صحافي پریس کلب صدر چونکه ستاسو به خپل علاقه باندې یو نظری سیاسي چې کوم صورتحال دی چونکه ستاسو وخت په وخت باندې دغه سیاسي شخصیاتو سره خپل مرکه هم کوي صحیح نه د بلدیات چې کوم وسیو حصہ د بلدیاتو وشو دویمه چې کوم دی هغه اعلان متوقع دی چې جنوري کې یا په مارچ کې کېدو ولته زمونږ په ضلع کې نو تاسو اورال سیاسي صورتحال سوي نه دلته کې د حکومتي پارټي بیا د اپوزیشن مظفر شاه بچا زما مخکې چې دا وخت کوم انفارمیشن راغلي دی نو یو خو دا بلدیات چې دا په پارټي بیسس باندې وي په ټیکټ باندې وي کم د میر شیف چې کوم الیکشن دی تحصیل چې کوم دی نو یو خو دغه بنیادی خبره ده چې لکه دې ته مونږ وګورو یا پبلک زموږ چې کوم دلته عوام دي هغه دې خبرې ته وګورو چې یاره زما بنیادی مسلې چې کوم دي د لارې کوڅې د دروازې زما د محلې دا مال څوک حل کولی شي په کومه طریقې حل کولی شي یا دا سړی په کم سوچ راځي نو دا د پبلک د پاره دا خبره ده اسې نه چې بیا دوی وروسته ستوماني دوی ووټ ورکړي په هغه ټایم پوه نه شي په جذباتو کې راشي خو موږ له دې له داسې کس په کار دی چې هغه خو یو د هغه خپل ذاتي مفادات نه وي هغه بیا په دې ټیکو او په دې ټیکهدارۍ او په دې څیزونو کې ملوث نه وي د دې تحصیل چونکې دا یو جغرافیه د دې یو حیثیت دی دلته د دریای سوات اوبه دي دلته غرونه دي دلته کې چې دی ماربل فیکټریانې دي دلته کې چې دی خوړونه دي دلته ځنګل دی دلته کې چې دی تمام وسایل دي نو دې سب ډیویژن بریکوټ پبلک لدا پکار دي چې هغوی ځان له دغه کور کلي د کوڅې داسې سړی ونیسي چې هغه سبا د دوی په کار راشي اوس تا پیژنم چې یاره مظفر شاه به مالا په دغه ځای ته ورسي مالا به دې څه کار کوي زما د بچو د مستقبل دپاره به څه کار کوي زما د لارې کوڅې دپاره به څه کار کوي اوس باچا صاحب دلته کې د پبلک چې دی د عوامو نه هم دا ګیلې مخې ته راځي چې ګوره اوس سوی ګیس دی
جی دا زما رائټ ته چې زه د سوی ګیس د میټر د فار اپلای وکم فیس جمع کم نو دا حکومت که زه پاکستاني شهري هم دی به ماته ګیس لګی دا لاره کوڅه چې دا به ماته جوړیږي دا زما رائټ دی ماته به نور ترقیاتي کار کیږي ماته به میټر لګي اوس که زه یو دفتر ته ځم او د هغې دپاره زه سیاسي کس بوزم نو دا خو زما کمزوري ده دغه دفتر ته تو لاړ شه تو ځان له یو فارم دی هغه ډکه د هغې سره اپیډیوټ ډکه بیا دا پیسې راواله په بینک کې جمع کړه بیا هلته ایس ډي او یا د هغې چې کوم د نورو محکمو متعلقه کس دی هغه به تاله ټایم درکړي چې دا به په 15 ورځو کېږي دا په 10 ورځو کېږي نن سبا دی حکومت څه اسانیانې هم راوستي لکه ستا وزیر اعظم ته رسایي کېږي ستا چیف منسټر ته رسایي کېږي ستا منسټر ته رسایي کېږي ستا میډیا ته رسایي کېږي نو که ستا سره دغه ځای مسټیک کوي د ادارې او کس زه که دا وخت وګورم د بریکوټ که هغه واګډا ده که هغه سوی ګیس دی که هغه نورې محکمې دي نو یو عام شهري تلی شي دی په خپل کار کولی شي نو بیا په دغې کې سیاست انوالول یا د سیاسي خلک چې به خپل سیاست انوالوي یا د شهري چې دی د ځان د دغه لپاره د دغه سیاسي سړي پکې هیلپ غواړي نو دا د لپاره دا ناکامي ده دی په خپل دا رایټ لري پاکستاني شهري دی د دته چونکې نت شته نن سبا ټول حالات شته یو خو مونږ خلک چې دی مونږ په قطار کې نشو درېدلی مونږ 15 ورځې یو سیسټر ټایم نشو ورکولی نو زمونږ هم د عوامو غلطي به ډېرې کمزوریانې شته دا راته ووایه صدر صاحب څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره زمونږ د معلوماتو مطابق دا بلدیات چې کوم دی دا حکومت خو نه غواړي چې دا په پارټي بیسس باندې وشي او سپریم کورټ هم ته هغوی په د پېښور های کورټ خلاف فیصلې خلاف چې کوم دی سپریم کورټ سره رابطه کړې نو لاول خو راته دا ووایي چې حکومت آیا ولې نه غواړي چې دا دی په کم ویلیج کونسل والا انتخابات شي هغوی پارټي بیسس ولې نه غواړي بله خبره دا ده چې عوام چې کوم دی هغوی هم لکه دا خو بلدیات څنګه چې تاسو ووایئ چې ستا د لارې کوڅې مسله به بلدیات خو دیم دغه لپاره نو عوامو هم پکار دی چې هغوی پارټي بیسس ته پکې ډونه ګوري ځکه دا خو د محلي یا د کلي ویلیج کونسل خو دغې ته وایي چې یاره ستا د کلي یا د محلي یو سړی وي خو پوینټ دا دی چې ګورنمنټ ولې نه غواړي چې دا دی په پارټي باچا صاحب اوس ډېرې خبرې داسې دي چې زما نه به څه خلک خفه شي په دې سکرین باندې خو زه بیا هم تا ته په حیثیت صحافي دا خبره زه مخې ته را نه ولمنم نه ما تپوس زه کوم صدر صاحب که فرض که د دې سوال جواب چې کوم دی یو سیاسي سړی ورکوي نو خلک به په هغه دا تنقید کوي چې یاره د خپلې پارټۍ هغه دغه بیانوي خو چونکې ستاسو تعلق خو د یوې پارټۍ سره نه دی تاسو اوورال ټول صورتحال ګورئ په دې وجه دا کوېسچن بچا صاحب په پوره دنیا کې بلدیات کېږي او د برطانیې لندن غونتخار چې دی د بلدیاتو د هغې دونه انکم دی چې هغه لندن سټي چلی او پاتې کېږي ته هم او 13 ورځو کې چې کوم میر منتخب شو نو هغه پاکستاني او صادق خان او د لندن دغه ځای میر و دي کې ګوره بلدیات کته چې لاره کوسه نو تا خو بیا سیاست انوال کو کنه ګوره بلدیات دی ته وای ګوره د کم چې زمونږ ایم پی ایس صاحبان دي کم چې ایم این ایس دي دا به قانون سازي کوي خو چونکې مونږ لاول زو بیا زمونږ چې څونه عوام یو مونږ په دې خبره ځان پوه یو مونږ ځان نه پوه کوو دغه خلک مونږ لېږلي قانون سازی له چې هغه به د دې ملک د دې ریاست د دې وطن د مختلفو څیزونو قانون سازی دپاره هغه مونږ اسمبلۍ ته لېږلي ټرانسفارمر لاره کوڅه د بجلۍ تار د اوبو پیپ دا د دې بلدیاتو کار دی قانون دا دی دا اوس چې د بلدیاتو باندې زور نو دا ډېرې زیاتې پیسې پرتې وي او هغه بس چونکې په بلدیاتو کې خرچه کېدی او هغه بیا عدالت په هغې زور راوستو چې یاره دا دې وشي بیا چې کم کینټ ایریاز دي په هغې کې هم ضرورت و چې یاره دا دې وشي دا ټولې خبرې که موږ را جمع کړو نو د پبلک چې کم د لارې کوڅې کار دی یا د دوی جرګه مرکه ده هغه به دا بلدیات کوي دا نماینده چې دی د دا کومه لاره چې ده د دې دغه له به دی راځي د دې میټر دپاره به دی راځي ټرانسفارمر به دی راهلي قانون دا دی اوس دلته قانون بدل دی که دا بیا مونږ په دغه کې دغه څیز انوالو کړو دا خو بیا یو سیاسي دغه شو بیا یو ګروپ بندي شوه هغه د محلې هغه د لارو کوڅې د انصاف دې ته وایي سسته انصاف وایي ستا په دهلیز ستا ته زه آن د سپاټ مسله حل کوم دا بلدیات دي بیا دلته میونسپل کمیټي ده باچا صاحب نن ته وګوره ټیکنالوژي دومره ترقي کړې چې زمونږ کومه کچره ونډېږي هغه مونږ یا د سیند منځ ته وړو
یا مونږ په ملکیدم کې پټاو د زمکو مالکان راوځي چې یاره بدبوی دا د بلدیاتو کار دی چې یو سترانګ ستا د تحصیل میر رالو چې د کچرې نه تعالی سونه انکم کوي د دې بری کوټ چې څومره ګنده وبدي د دې نه سونه انکم دی د دې بری کوټ د سین د شګو نه سونه انکم دی د دې بری کوټ د ماربل پکټرانو د دې چې کم پراپر دلته ټیکدار راشي د پیښور نو ما ټیکس لګولې غریب دکاندار خبر نه دی هغه د دکان نه هم ټیکس لي نور خو د سره خپل غټ بورډونه دی اډورټایزینګ بورډونو ټیکسي خو چونکی زمونږ سره سترانګ دلته نظام د بلدیاتو موجود نشته مونږ په تاوان کیو او دا چې یو ورځ نه بلې ورځ ته تیریږي مونږ ډېر لوی تاوان کوو د دې بری کوټ دومره لوی پیسې به د دې نه راشي د بلدیاتو که د مونږ له الله تعالی دې مونږ له ایماندار کس راکړي ته به دومره پیسې د دې نه راځي چې د حکومت پیسې به نه خرچه کېږي په دې لاره کوڅه باندې به هم د چې کم انکم کړی لکه بریکوټ د سواد ګیټ وې دا یو د بونیر نه ډیسټریکټ دی یو د دیر نه دی یو د دغه نه دی د شانګلې نه دی د دې بریکوټ په خپل ډیر لوی انکم د دې نه شګه وزي د دې نه کرش وزي د دې نه ماربل وزي د دې نه چې د لرګي وزي د دې نه چې د نور دلته کې کارونه سٹارټ کی آیا عوام چې دي کله هغه ټیک پیسې وکړه زوی مجه دومره وسایل براشي چې زموږ بل چاته ضرورت نه او ام پی ام ان اس به موږ نه تنګو ټیک دا پروګرام لګو دیږي صدر صاحب خو زوی مجه تاسو خیالات چې کوم دي یا تاسو تجربه چې کومه دا هغه د عوامو سره شریک کو دا پروګرام ما په درې حصو کې تقسیم کړو لاول مې تاسو سره په صحافت باندې خبرو کړه بیا په سیاست باندې درېمه په د اخري برخه کې چې دینو بدی کې به موږ اورال چې کوم سچويشن دی تاسو چونکه په علاقې کې ګرځي یو وسیدي تاسو خپل مشاهده ده خلک د منګای نه ډېر غریب عوام چې کوم دی هغه ډېر فریاد کوي بیا د سې کاروباري حضرات چې دی یو عام شهري چې کوم دی تاسو څنګه غنئ تاسو سم مشاهده د خلک سوي او د حکومت په باره کې سوي د سنه زیات چې کوم دی هغه عوام تنګ دي بچا صاحب په دې کې کوئی شک نشته چې مهنګای چې دا هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي جی خو زه بلې خبرې ته ډېر حیران یم چې کله د روډ ته ګورم او د گاډو د موومنت ته ګورم د خلکو د جامع پیزار ته ګورم نو هغه اقشان دي خو دا هغه خلک ته چې دا 20-40% خلک دي کم چې دیاړي مار دي د 200 یا د 500 کله کاری کله نه نو هغه د وړو بورې ته اغستو ته پریشان دي ما نوی او اطلاع ما ته بل ورزراله د ډیرو ورځو نو ما پیزان فوکو د مختلف پبلک سکولونو خلکو خپل بچي وایستل سرکاري او زیاتره مدرسو ته ولېګل بیا چې کله مونږ په بازار کې وګورو نو ته د رخصو ته وګوره چې په دې کې زیاتره تعلیم یافته نوجوانان دي کوم چې په سعودي عرب کې ور ما په کې یو انجینر صاحب هم ولیدو چې هغه ځان له رخصه غستې او رخصه چلی یو په رنٹ ورکړي او په خپل چلی خلک چې د مهنګای سره مخامخ دي او بل دا وخت په مارکیټ کې دویمه خبره ته یو سیزلې په 300 روپۍ ټیک هغه دکاندار ته بس وسیواله که تو دا نه ګنټه بعد لې نه درکې هغه ته پوس کړي هغه بیا په 400 یا غالي یو په مارکیټ کې اپ ډاون دا چې د ریټونو په ځای نه دی خلک په تشویش کې دي کاروباري خلک هم خو په دې کې چې کومه مافیا ده هغه ډېر زیاته پیدا واغسته کم چې لولي سرمایدار دي چې انویسټمنټ کړي دي هغه وایي چې ما شی غسته په 200 روپۍ باندې په 300 خرڅيږي مازیګر پورې به سر کم بیا زمانہ په 400 خرشي هغه شارټیج راويسته دي نو دا وخت د عمران خان حکومت خپل یو سیستم چې ګډوډ دی سا دغه مافیا ده اوس د دې مقابله ولې نه کیږي دغه خلکو ته رسایي ولې نه کیږي په ریپورت بازار کې تاسو وګورئ موږ د پویو خبره وکړو په پویو کې ملاوت ده که تاسو وګورئ تجاوزات کم طرف ته لاړل نو دا خو موږ په میډیا یو خبر ورکولای شو د دې ټیک کول چې دی هغه د دې د انتظامیه د ریاست کار دی اوس نظام ټول ګډوډ دی خلک په تشویش کې دي د چا سره خبره نشي کولای چې دویمه خبره کې وای مدا خلک بیا چې بیلونه راشي بیلونه خلکو ابل او رسولالم د سویګیس بیلونه دومره پراتول باغې ټایم وخته ماغه دکاندار ته یاره دا بیلونه ما ته چې دا څوک نه داخلي بس دغه زی پراته دي نو ګیس په کومه بس کیدا نه بیا خپل میټر بیا به دا سلسله د کمی پوری دغه بیا دلته کې یو 20% یا 10% خلک چې دي هغه به ټیک پاتې شي کم چې غریب خلک ته هغه به د دې حالاتو ډیر زورور ښکار شي او دا بدامنی به جوړ شي خدای مکا دا خلک چې دین بیا به ډاکې وکي بیا چې دینو نور حالات چې هغه به خراب شي تاسو په نظر کې اورال سچويشن چې هغه دومره خنه دي چې کم چې حکومتي چارواکي چې کوم دی هغه چې کومي داوی کوي نو دومره
خنه دی دومره خنه دی دومره خنه دی صدر صاحب به حیثیت یو صحافي تاسو خلک فالو کوي تاسو یو خپل فین فالوینګ دی د تحصیلي بریکوټ خلک چې کوم دی هغه چې سو واقعیات شي یا صدغه شي نو هغه د ټولو نمخ کې د سهیل باچا په فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې یا په ټوئیټر باندې سهیل باچا سرچ کوي چې موږ ته دغه خبر میلاو شي زموږ په سکرین په ذریعہ باندې کتا سو د خپل پین له د تحصیلي بریکوټ عوام له سم میسج ورکوي نو ورکول شي مظفر شاه یو خدا د چې کله بد وخت راشي کنه نو مشران او راتلونکي کم تیر وخت چې تیر شوی دا غینن دایز د کړي چې پاغه بس ډیر خو خره رواني یو خو چون کې زمون ملک ته او ډیر ګولي ګلزار دی او په دې ملک چې دی ډیر خلکو قربانای ورکړي دي نو سه حالات چې دی هغه به برداشت کوو بیا چې دی که زمون چاپیرا مونږ ته پته ولګي چې راز بانکي او سړی کمزور دی یا یو سړی زمونږ نه دونه خرابېږي چې داغه بچی د تعلیم نه محروم پاتې کیږي او زما وس کیږي چې زه داغه سړی سره خوا کوم بیا په تحصیلي بریکوټ چې کم د دې ځای خلک ته په دې خبره نظر وساتي چې را د بل زین یو سړی راغلی دی زما امن ته خو نقصان نه رسي زما بچی ته خو نقصان نه رسي زما بچی ته خو نشئی مواد چې دی هغه نه فراهم کوي نو دا زمونږ د بریکوټ د خلکو چې نگرانی جوړیږي دا وخت پولیس لګیا دي ته وګوري خبره چې هغه په عام کپړو کې خلک چې دی خپل ورخواره کړي چې را آیس چې دی هغه زمونږ نه دغه نشي نو کداغه پولیس سره مونږ پبلک چې دی تعاون وکړو او هغه ته مونږ انفارمیشن ورکو نو دغه آیس نشه چې د پاغي باندې بم کمه راشي دلته به نور به د میم را نشي زوز د بریکوټ سړی ما او یو سړی ځان سره دومره روټه غستی د هر غرمه او مازیګر وړي چې دې زلټون وکم چې د چاله وړي د شاته سوق کې خوت دي یا زما محله ته سړی راغلی دی د په سب بنیاد راغلی دی سکه د سرګرمۍ سدي یا یو رخصه والده یا یو ټیکسي ډرایور دی په دزو نظر وساتم مونږ بریکوټ چې کوم خلک دي یو شکر الحمدلله دا ډیر تعلیم یافته دي بیا ډیر زیات پر امن دي دلته کې افسر راشي هغه په خپل دغه کې اپینین دا پرې دي چې د بریکوټ خلک ډیر زیات خلک نو د دې خو خلکونه زما دا میسج چې دی په خپل محل نظر وساتي یا د بچی چې د سکول نه راشي چې هغه لبیګ ګوري دغه د لاسو ګوري چې د غوتی سپناکاره مواد خو نه دي خراب کړي یا زما د زوی ته چا ناکاره خبره په لار خو نه کړي چې د خپل بچی سره ماحول د وساتي ولي چې زمونږ دا بچی چې دا زموږ مستقبل دی دا د ریاست چې دی په کار برازي او د ریاست په مضبوطی ډیره مننه صدر صاحب د دومره ښه میسج ډیره مننه جی ګرانو کتونکو تاسو د صدر صاحب خبري واورېدې اخیره کې هغه یو ډیر بهترین میسج ورکو او زما یقین دی چې موږ پرس کا په دغه میسج باندې عمل وکړو او موږ د خپل انتظامیه سره د پولیسو سره په خپل هم دغه ذمہواری واخلو چې مونږ په خپل محله باندې په خپل کلی باندې او په خپل علاقه باندې نظر وساتو نو هغه ورځ لري نه ده چې زمونږ تحصیلي بریکوټ چې دا یو ماډل تحصیل جوړې دی شي تر یو بل پروګرام پورې خپل قربا مظفر شاه باچا اجازه ورکړي د تل پاتې خدای پامان